نن نوجوانان هغه گمراه کیږي، له مور او پلار نه کټ کیږي، له مشرانو نه کټ کیږي، له سترو نه تعلق ختمیږي، له استادانو نه تعلق ختمیږي، ځان ځاني ځینې جوړېږي او هر ځل کې ته دا وایي چې مشرانو خپل عمر تېر کړ، اوس خو موږ او تاسو مستقبل ده، موږ په ازادۍ وخت تېرو. دا د نبي علیه الصلاة والسلام د تعلیماتو خلاف دی. صفا نبی علیه الصلاة والسلام فرمیلی دي البرکة مع اکابرکم، تاسو مشرانو سره به تاسو تعلق دا به د برکت باعث وي. انشاءالله موږ به له خپلو مشرانو سره خپل تعلق ساتو، له هغو به زده کړې کوو، تجرباتو زده کړې به جندې کوو، د علم زده کړې به جندې کوو، او په دغه تعلق باندې به انشاءالله مشرانو نه دا شی موږ ته منتقل کېږي او موږ به راتلونکو نسلونو ته منتقل کوو، او دا سلسلې به انشاءالله جاري وي، دا مقابلې به هم جاري وي. اسلام همیشه په هر دور کې د آزمایښونو نه تېر شوی ده، د مشکلاتو نه تېر شوی ده. هر قسم تکلیفونه او مشکلات د اسلام په تاریخ کې په مسلمانانو باندې راغلي دي، لیکن نن چې اسلام ژوندی ده، الله په طاقت سره ژوندی ده، او د مسلمانانو چې کوم الله توفیق ورکړی او د خدمت د هغې په برکت سره جمعیت علماء اسلام چې څه وخته پورې وي دا سلسلې به انشاءالله العزیز جاري و ساري وي.